دا رنګي څه آداب چې دین او غد اختر دی محترمو د اختر په ورځ باندې غسل کول، سار وختي پاسې دا پاکي کپڑے چول، خوشبو لګول، او یو بعضې د مړو عطري او یو هغه 5 ریال والا سپری کنه، هغه بیا چې ته چا سره تیر شي هغه غریب 2 ورځې بیا سپیمې راکاږي او خیرې درته کوي. نو کوشش دا کوه چې صحیح عطر لګوه، صحیح سپری کوه. خراب او دارنګې چې غلط سمیلی نو هغه سیز نه ځان ساته. دارنګې سار وختي را پاسېدل د اختر په ورځ باندې، د اختر په ورځ باندې که چېرته په خپلوانو کې رشته دارانو کې په دغه میاشت نیمه کې څوک وفات شوي، ای له غم نه تازه کوله. زموږ پښتنو کې به دا یو لوی غټ دستور و، د کاکا ډومبې اختر دی، د ماما ډومبې اختر دی، نو دې ظالم به په غریبانانو د خوشحالۍ رز اور سکور کښه، ای کره به ټوله ورځ جړاګانې وي، کټونه به بارې اچودلي شوي یاره ډومبې اختر دی. نو دارنګې ډېر خلک یي د اختر په ورځ وایي مونږ ځونو مړو ته اختر مبارک کوو. شریعت کې مړو ته اختر مبارک کول نشته، بلکې د اختر په ورځ باندې بعضې علما وایي که ته دا ادب او سنت ګڼې، د ثواب کارې ګڼې چې قبرستان ته به ځم، دا احتمام دا التزام دا صحیح نه دی. دا د خوشحالۍ ورځ ده، د خوشحالۍ په ورځ به خوشحالي کې، د غم په ورځ به غم کې. نو موږ د غم په ورځ دیګونه پخوو او د خوشحالو په موقع بیا غم کې وجیبه خلک نه یاره، مور پلار مو مړ دی او دیګونه ورپسې پخو، هلته خوشحالي ده. دلته د اختر ورځ ده او دلته کې ته غم مناوې. دارنګې ګڼ آداب دي محترم مسلمانانو. په ساروي چې د حلال که په حلال ساروي کې بیا د بعضې څیزونو استعمال هغه ناروا دی. لکه په هغې کې یو د مسایل شو، وینه شوه، بعضې خلکو وی امساک به په وینه سره کولاوې، نه د وینې ژبې ته وړل دا حرام دي. دارنګې د ساروي د وړو بولو ځای هغه پخول خوړل دا حرام، د لوی بولو ځای هغه خوړل هغه پخول هغه ناروا، د ساروي انډې دا ناروا. دارنګې مثانه کوم ځای کې چې دا پیشاب پاتې کېږي د دغه ځای استعمال هم ناروا. دارنګې تریخې چې مونږ او تاسو د دې خبرو لحاظ وساتو. 2 خبرې پاتې